دو ولی د خپل ځان نه خبر نه دی چې سات نوته دی نو هغه څنګه خبر شو. دا مخکې راځي موږ پیر بابا څخه پروګرام دا سړی هم پکې و هلته پروګرام وکړه بیا ایسته رالو دا لوی غیرتي ولي تیروتی و قبر خواته یې لاړو یو ملنګ و هغه سغاړې نه به راغلي عاشق عاشقي هغه یو کونې د قبر ته ځي او داسې غاپي لکه غټ سپی غټ خولې سر والا سپی نه غاپي هغه شانې یو غپ کوي لکه جو پنځه شپږ ځله غپ یې دې ښځې ته وکړله دا کونې ته بیا دغسې ورتنۍ ته دی وی دی څه کوي مې دا عاشق دی که عاشق یعنی زستا دا قبر سپیم ہوئی تا اللہ اشرف المخلوقات پیدا کرے تا اللہ اوچت درجے والا پیدا کرے تا اللہ سڑے پیدا کرے تو انسان پیدا کرے تو دا ولی قبر تغاپی دا سو غپار اغوک بیا جو لڑ چپکم لڑ یو ساتی ہوا لڑ امخ کے ادل زتلے ہمیں یو سڑیال تا سوال کو دا اوخ کے دا سے بیدلی لکه فل سپیډ باندې هغه ډاکټر صاحب چې هغه ډریپ پرېږدي ساس کې شمارلی کېږي نه داسې هغه سترګو نه اوښکې بهېدلې مې که داسې اوښکې د الله ته به یولی وې جو دقسې به یې ژوندی بوتلې و حورونه زاري یې کړلی سړیه نه مني موږ څه تپوس هغه نه وکړو هغه زړه راز موږ ته ونه وي چې دا څه پسې دا اوښکې بهېدی ده څه ضرورت به یې وکړ پوه شوې بار بنی شي هلته به غوښتن پوه شوې اوده ولي ځان نه خبر نه دی هغه ولي چې خدای ورته ولي ویل ستا د خو تاریخ نشته سړی دا څوک اویلو کې خر سر یې ښخ کړی و هغه ځای اوس بورډ نشته مونږ چې ځو اوس خو موټروی هم شو زمونږ روډ جدا شوونه مخکې مونږ په هغه تلو نری ونې سخاونې بورډ ما لیدلی و کوتا قبر لیکلي و کوتا نکو کې خر ته وایي قبر جو ته ورته قبر وایي د خر قبر زمونږ د پنډی شیخ القرآن باندې الله رحمتونه ولیږي د هغه شاګرد مولانا شفیق الرحمن صاحب د ابټاباد پروګرام کې ډېره پخوا زمانه کې رابللی و پروګرام وشو شیخ القرآن تقریر وکړه هغه خو به جذباتي تقریر و اولیاء نمونه واغسته امداد نشي کوله نو اولیاء اوچت خلق دی قرآن دریابی چالو که پروگرام ختم شو هغه شفیق الرحمن عالم دی اوس لوی اوس هم شته هغه سره یو زمیندار د هغه علاقې جګړه شروع کړه شیخ صاحب داسې یو غاړې ته ناست دی او هغه زمیندار د کلي دی خپل عالم سره جګړه کوي تو سن کو پتہ ہے یہ کیسا کھوتا سا تا تا پتہ شتے دا سنگا خارو یہ ایسا کھوتا سا ایسا سا ایسا سا دا سے خرو دا سے خرو دا سے خرو دا سے خرو شیخ قرآن وی ما لري ناوریدل وزه پوښم چې را سړی دا زمیندار دل پریدي نه شیخ صاحب خو جذباتي سړی او راپاسېد راغی وی تو څنګه جګړه اتنا نہیں تو دومره جګړه نه ده تو بھی آخ دے کھوتا سا یہ بھی آخ دے کھوتا سا تم وی خارو شفیق الرحمنم وی خارو خار خو کنا آو جی البتہ تا تفصیل معلوم دے چھ دا سے خرو 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 خو آخر مقام پر وایا 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 خو خار خو کنا ویا نو خو خارو کنا دا موږ سره قرآن نه خرو ته پراته و یرو اویلو والا خرو ته پراته باشوی دا د عربو دستور پخوانه خسته شی به چې ولید و دې کې د خدای توب اثر دی دې کې د خدای توب اثر دی بس سجده به ورته کوله نه بېشماره خدایانه وجو کړي دا خانه کعبه چې دا د دې بوتانو سره تپلې وټوله
360 خو هغه مشهور بوتانو د هرې ورځې جدا خدای دا د کعبې پورې تپلیو نبی علیہ السلام فتح مکه کې چې کله راغی لښتې سره به یو ټېله وه پلتې خڼې به لګېده که دا دور تیرو تیرې پوه شوې شکر ادا کوئ حق پرست علما د الله راکړه قرآن کریم یې درته بیان کړ وی خود ستاسو بچی پوه کړه او که دا بچی هم پوه نه کړه نو بیا به دوسه وی میرا جسم میری مرضی ستا لږ به هم وی زما جسم زما مرضی او جنۍ به دې هم وی زما جسم زما مرضی ته پوه شوې دا په دنیا کې ویل کېږي کم کفریات سکاله میرا جسم میری مرضی والو غرول دی دا دین مخ کی نو کال لبا دا دین آخوا غرئی دا ولی تربیت دینی ندائی شوے تربیت دینی ندائی شوے ما خطا تاول کے غا پوڑا یخیوا دین و سر و خیا ستا بچے با ستا بچے شی ستا بچے بستا ادب کئی دے بمور اپلار پیجنی ادا پا قرآن پیجنی دا پا بل سشی بنے نا پیجنی دا آواز منگ تنر دا پا خوانو تم ہوا پا خواہ زمانے کی آغا خلقو تم قرآن ویل آغا خلقو تذکرہم قرآن کریم کردے دا دا پا خوانو آغا تذکرہم قرآن کریم کردے دا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ یاد کا چمنگ بنی اسرائیل نا وعدہ غستے والا تعبدون الا اللہ عبادت بنا کوئے مگر دیو اللہ بیا میاغو تسویلیو وبالوالدین احسانا مور پلار سرخو کئی وذل قربا خپلوانو سرخو کئی والیتاما یتیمانانو سرخو کئی والمساکین غریبانانو سرخو کئی وقولوا للناس حسنا خلقو تخ خبر وائی واقیم الصلاة مزدا کئیو واتو الزکاة زکاة ادا کئی دا ما پخوانو تم ویلیو دا ما پخوانو تم ویلیو دغا خبری قرآن کریمم ذکر کئی زی پزی